السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زه مازر حسین او تاسو ګورئ بازیرا نیوز دا وخت تاسو پته ده چې یاره کومه ورځ منځله کېږي د 3 دسمبر د هغې سره دلته کې موږ موجود یو د پاکستان اسوسییشن اف د بلایندز موجود یو په هغې کې یو پروګرام وشو زموږ سره ایس موجود دی را سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تاسو کتل نننۍ حوالې سره یقینا په دې کې کم معذوره کسان چې موجود دي نو ورځ منځله کېږي په پوره دنیا کې دې حوالې سره څه ویل غواړئ جی؟ زه دا ویل غواړم چې په سوسایټي کې چې څومره یا هغه کسان دي چې دوی کې د سپیشل ایبیلیټي سره پیدا شوي دي دې ته به مونږ لکه کوم ټرم استعمالوي سوسایټي کې ډیسیبل پرسن دې دپاره به مونږ ډیسیبل لفظ نه استعمالوو بلکې دې دپاره به پیپل یا پرسن ویت د سپیشل ایبیلیټي لفظ به استعمالوو. دا هغه کسان دي چې دوی یا هغه پیدایشي طور باندې یا چیرته د څه حادثاتو د وجې نه د دوی یو قسم صلاحیت اخیسته شوی خو دوی ته خدای پاک نور ډېر صلاحیتونه ورکړي وي چې هغه دوی په خپل ژوند کې استعمالولی شي او په سوسایټي کې یو منفرد کردار ادا کولی شي. موږ ګورو چې په سوسایټي کې هغه کسان چې دوی ړانده دي خو بلکې دوی د کرکټ ټیمونه دوی د مختلف سپورټس اکټیویټي کې کردار ادا کوي او دا سوسایټي ته دا ښایي چې دوی هم کار کولی شي. بل مونږ ته دا پکار ده چې په سوسایټي کې مونږ کوم ځای کې اوسېږو او د مونږ ګر ګوان سره په سوسایټي کې داسې کسان وي چې هغه یا بلایند وي یا د خبرو صلاحیت یې نه وي یا د اورېدلو صلاحیت یې نه یا د پښې نه مزدور وي چې مونږ د دوی سره هیلپ کوو. دا ورځ د دې دپاره منعو کېږي چې سوسایټي کې باقي کسانو ته دا یاد دهاني وشي چې آیا د دې هم څه حقوق دي چې هغه د سوسایټي په ذمه باندې دي او په هغه سوسایټي په هغه حقوقو کې چې مونږ نه کوتاهي ونه شي. سر که تاسو کتلی څنګه چې پاکستان اسوسییشن بابا د لیدل کې یو تنظیم چلی یو اداره چلی هغه خلکو ته تاسو کم میسج ورکوئ کم چې دا وخت تاسو په سکرین باندې لایو زمونږ ګوري چې د دې سره څه کومک وکړي؟ د پاکستان اسوسییشن فار بلایند چې کوم دی یو ښه قدم شروع کړی دی ځکه چې د په وجه سره د یو خو د دوی اواز کسانو ته رسیږي. دومره خبره دغه چې هغه کسان چې دوی یا بلایند دي یا نورو ډیسیبلیټیز حوالې سره دي هغه دوی په سروې په ذریعہ سره یا د مختلف اویرنس په ذریعہ سره یا سکولونو ته راولي یا چې کوم دی د دوی د حقوق دپاره آواز اوچتوي. نو زه وایم چې د پاکستان اسوسییشن فار بلایند چې کوم دی دا یو ښه قدم دی چې دوی د خپل هغه طبقې چې هغه اګنور ده د هغې آواز چې کوم دی په سوسایټي شه برقرار ساتلی دی او د دوی د حقوقو دپاره جدوجهد کوي. په دې کې بس د حکومت کردار صحیح که بنوي سر؟ حکومت کردار خو په دې کې ولې بنوي؟ حکومت خو چې کوم دی هغه د ټولو شهریانو چې کوم دی د مور او د پلار حیثیت لري او په سوسایټي کې چې څومره کسان وي د هغې حکومت چې کوم دی دیکبال کوي. د دوی دپاره چې کوم دی دلته کې په سوات کې 2 انسټیټیوټ دي یو چې کوم دی د بلایند ځانته انسټیټیوټ دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په ترو باندې چلیږي او یو چې کوم دی دلته کې په مکنباغ کې چې کوم دی په هغه کې د باقي ډیسیبلیټي والا ماشومان چې کوم دي هغه اډمیټ دي. دوی دواړه انسټیټیوټ کې چې کوم دی دوی دپاره چې کوم دی کوشش دغه وي چې دوی ته ښه تعلیم ورکړي شي او دوی چې کوم دی سوسایټي کې اګنور نشي بلکې دوی ایجوکیټډ پرسن ډیکلیئر شي د سوسایټي. بل د حکومت کردار دغه دی چې دوی ته په ټایم اینډ اگین چې کوم دی د دوی دپاره مختلفو موقع باندې څه د فنډینګز هغه ضرورتونه پوره کول غواړي چې هغه ځایونو ته نور کسان ځي چې دوی هم تللی شي. لکه اوس ریسنټلی حکومت چې کوم دی دوی دپاره په مختلفو افیسونو کې ریمسو لګول او باقي څیزونه یې ولګول چې دوی د دې لپاره سپیشل واشروم جو انسټال کړل چې دوی هلته کې اکسس چې کوم دی برقرار وساتل شي په اسانۍ. او زه به انشاءالله چې کوم د ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته د دوی چې کوم ډیمانډس نن ورځ کې هایلایټ شول ابه وړاندې کوم چې څومره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په وس کې ابه ډسټرکټ ایډمنسټریشن انشاءالله د دوی سره خوش یغه کوي هیلپ کوي چې کوم پروینشل لیول باندې وي نو ابه چې کوم دی یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره یا باقي چې کوم دی ګورنمنت چې کوم ارګنایزیشن دی هغه ته مخکې کېږي چې د دوی چې کوم د تحفظات دي یا د دوی چې کوم حقوق دی هغه پوره شي. سر که تاسو کتلی په پېښور کې یو پروګرام ارینج شو پای کې چې کوم دی د بلایند چې څومره کسان راغی لپاره کھیل کود دپاره ګراوند کې یو ارګنایزیشن شو ټوټل یو ټیم شو ورک شو نو آیا په سوات کې داسې څه اقدام شته سر؟ سوات کې اوس د هغه ول مانه ډیمانډ وکړو د پاکستان اسوسییشن فار بلایند چې موږ په جنوري کې چې کوم دی یو سپورټس ایونټ چې کوم دی ارینج کوو نو انشاءالله ډسټرکټ ایډمنسټریشن په هغه کې دوی سره کافي چې کوم دی تعاون کوي او دوی دپاره به د ایونټ ارینج کولو کې کوشش کوي چې دوی ایونټ په بهترین انداز سره چې کوم دی ارینج هم شي وم شي او هایلایټ هم شي.
ټیک شو ډیره مننه سر ډیره مهرباني زموږ سره د خان ویلفیر ارګنایزیشن جنرال سیکریټري محبوب صاحب موجود دی. السلام علیکم محبوب صاحب. وعلیکم السلام. محبوب تاسو کتل یقینا دلته کې ارګنایزیشن یو پروګرام منعقد کړو پای کې چې کوم دی د بلایندز سره څومره ریلیټډ کسان وغیرہ سګورې نه ورځ ته او د به تاسو مخکې په وړاندې څنګه سپورټ کوئ؟ نن 3 دسمبر دی چې هغه انټرنیشنل ډے وذ سپیشل پرسن دی دا د ایسی سیبو چې خلک وته یو ټرم یوز کړي وذ ډیسابیلیټي خو نه دا وذ سپیشل ابیلیټیز خلک دي نو د دو نن دا اویرنس په سوسایټي کې چې یار د موږ سره دا نمونه خلک هم دي هغه محروم شوي دي هغه ته د دو چې کوم بیسیک رائټ دی هغه ته نه میلاویږي نو دا یو د دا ورځ مناوهل په دې خلکو کې دا اجاګر کول دي چې یاره دې خلکو لا خیال وکړي. په دې حواله به د خان ویلفیر ارګنایزیشن خبر وکم چې هغه د پاکستان اسوسییشن اف بلایند ته ځان میاش په میاش را رسوي د دو په فوډ پیکیجز کې هغه لګیا دي دو لا کم وایټ کین دي د تلو لپاره چې دوی هیلپ ورکوي په هغې کې وسره هیلپ آوټ کړی د دوی چې کله کم سپیشل پرسن دي هغو ته د ویل چیر په حواله باندې خان ویلفیر ارګنایزیشن خپل کردار ادا کړی دی. د دو چې نور هم څه مسلې په هغې کې مونږ بړ چرکر حصه لو او د دو هر یو پروګرام مونږ اټینډ کوو. دغه شان زه په ستاسو په پلیټفارم باندې نور ارګنایزیشن ته دا ریکویسټ کوم چې هغه هم پاکستان اسوسییشن اف بلایند چې هغو له راشي او د هغو هیلپ آوټ وکړي. دې سپورټ کې ډېره مننه. یقینا تاسو کتل پروګرام دلته کې وشو څنګه چې ورځ په پوره دنیا کې منځله کېږي دغه شان د نن په سوات کې چې کوم دی پاکستان اسوسییشن اف دی بلایندز کوم برانچ کوم هغې دلته کې منا کو ډېر په دغه سره یقینا تاسو کتلی شئ دلته کې زموږ سره چې کوم دی ډېر ملګري راغلي دلته کې پروګرام هم وشو. زموږ سره دلته کې یو بل مشر موجود دی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم خپل تعارف را سره وکړئ سر. زما نوم حسیب خان دی. زه د انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي یو پروجیکټ دی لایف په نوم باندې. سر نن تاسو کتل پروګرام د بلایندز منیجر یم. جی سر تاسو کتل دلته کې باقاعده نن چې په دنیا کې کوم ورځ منځله کېږي 3 دسمبر د هغې حوالې سره تاسو نن څه وایئ سر؟ نو دا خو ډېر زیات یو اهمیت لري په خپل نس سره. د هغې وجه دا ده چې دا کوم ډیسیبل پرسنس چې دي یا دا بلایند چې کوم دي نو دا انتهایی داسې وروسته پاتې خلک دي د دې چې کوم دی ډېر زیات مسایل دي. نو د هغې دپاره چې اقوام متحده دا کوم ورځ مختص کړې ده نو پکار دا ده چې دا مونږ لکه په داسې طریقه سلیبریټ کړو چې په خلکو کې اګاهي راشي او هغه اګاهي په دې لحاظ سره راشي چې د دې چې کوم مسایل دي هغه ډېر واړه مسایل دي. دي په خپلې مددعات باندې ډېر لګیا دي. په دې کې ډېر زیات ګټس دي. په دې کې ډېر زیات هنرونه دي. په دې کې ډېر زیات قابلیتونه دي. که دې ته هغه مواقع میلو شي نو داسې بیا هېڅ مشکل نه ده چې دې ته چې کوم دی نو لکه د معاشرې په عامو افرادو کې دي شمار شي بلکې د هغو نه دې مخکې تللی شي. لکه سر څنګه چې تاسو ووایئ د دې کې ډېر زیات ګډز دي ډېر زیات ټیلنټ دی. آیا د دې ټیلنټ لپاره د حکومت څه اقدامات شته که نشته یا ایجوکیشن یا نور څه داسې سرکاري لیول سره؟ په سرکاري لیول سره د حکومتي سطح باندې چې کوم دي په ډسټرکټ سوات په حواله چې زه ووایم نو مختلف سکولونه شته ایجوکیشن سکول فار سپیشل پیپل. خو دا نشو ویلی مونږ دا لا پوره نه دي دا کم دي. دویمه خبر دا چې بعضې په هغې کې چې دي نو هغه لکه په کرایې په بلډینګس کې دي د دې خپل بلډینګونو په کار دي. د دې چونکې دا سپیشل پرسن دي په دې کې څوک ګوډي څوک شلي څوک چې کوم دی ړندوي نو د دې دپاره بیا خپل هغې واشرومز په کار دي د هغې نو هغه مسایلو کمی شته. خو به هر حال څه نه څه شتی روان شوې ده خبره اوس یو اګاهي را روانه ده او کیدای شي چې مخ وړاندې ډېره لاړ شي خو ډېر څه لا پاتې دي چې هغه کول غواړي. ټیک شو چې ډېره مننه تاسو خبرو کولو ډېره مننه. یقینا حکومت له پکار چې یاره دې کې څه اقدام وکړي څنګه چې موږ د نورو خلکو دپاره چې کوم دی د کاروبار د ذریعې جوړو دغه شان ته چې کوم دی موږ له پکاره چې دا کوم خلک چې کوم دی دا موږ سپورټ کوو. یقینا د دې ملاتړ وشو. حکومت له پکاره چې څنګه چې د نور دپاره د بلډینګ کې اهتمام کوي د واشروم د باتروم د ناستې پاسې د کچن د تګ راتګ دپاره نو دغه شانتې د دې دپاره هم چې کوم دی که هغه نادره دی که هغه هسپتال دی که هغه نور داسې ځایونه دي چې هغې کې دغه قسمه دغه پرووایډ کی. انشاءالله د نو پروګرامونو سره به ستاسو خواله راځو. معذرت شو لکه اجازت د الله په امان.